لاندې تړل شوی دی. ومه ښځه د رسول الله مبارک د حضرت زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها نکاح د رسول الله مبارک سره په عرش کې چې کله نکاح وشو ولیمه څنګه وشو چې ګورئ ولیمې کې هم څه معجزات ښکاره شوي دي. ډېره لویه معجزه ده. نبي علیه السلام چیلې راوست. انس رضی الله تعالی عنه د ترور زیو د پلار د طرف نه او دا زینب رضی الله تعالی عنها چې کومې بیبي وه دا د ترور لور وه د مور د طرف نه دا د پلار د طرف نه وه هغه د مور د طرف دا دواړه ترور زامن او ترور لوریان. نو انس صاحب ته یې ویله وایي ته لاړ شه ټولو خلکو ته دا ووایه چې تاسو راشئ د رسول الله مبارک ولیمه ده. دا موږ تاسو ولیمې هم دې وخت کې چې کوم د څنګه ولیمې دي دعوت به ورکوو. ولیمه موږ تاسو د خیرات په شکل کې نه کوو کې ولیمه خیرات ده. په شریعت کې ولیمه خیرات ته ویل کېږي چې نکاح وشي د نکاح نه پس خیرات پکار دی. زمونږ استاسو ولیمه هم چې کوم دا خیرات دی هغه هم انوایټ کې به پکې خلک صاحبه ته راشه څه راشه هغه هر څه چې کوم دی ټایم ټیبل زمونږ غلط روان ولې ولیمه خو خیرات دی او خیرات د غریبو دپاره دی. موږ ټول مالداره خلک دا غواړو ولې موږ خو خیرات نه کوو موږ خو د خپل رواج برابرو. نو شریعت کې دا شی نشته. رسول الله مبارک انس صاحب ته وفرمیل چې انسه ورشه خلکو ته دعوت ورکړه چیلې راوړو. رسول الله مبارک خپله چیلې خپله حلال کو انس صاحب ته وویل چې خلکو ته دعوت ورکړه. انس صاحب لاړو اخوا هلکو ورکوټې هلکو څوک به چې په لاره کې لیده وایي د رسول الله مبارک ولیمه ده او راځئ. څوک به چې لیدل وایي یو چیلې نه 300 کسان یې راجمع خپل مور ته لاړ ورته وایي د رسول الله مبارک نکاح ده د خپل د ترور لور سره حضرت زینب رضی الله تعالی عنها سره هم خوشحاله شو چې دا خو ډېر ښه کار وشو. هغې الوا پخه که په یو پتیله کې ورله وایي دا هم ورله ورکه. رسول الله مبارک چیلې حلال کړو د الوا پخه که 300 صحابه راجمع شو. انس صاحب چې کله راغی نبي علیه السلام صحابه ولیده انس صاحب ته ووایي د الله بنده وایي دا داسې کړي دي په خندا شو وایي دا دې څومره خلک راوغوښتل وایي لکه چې تا هم لاره کې څوک کتلي مدینې بازار کې دې اعلان کړی. نو دا ټول صحابه راغله. نبي علیه السلام خپله ګوره یو څو مسلې واضح نبي علیه السلام خپله ترکاري اچوله. زلمي ته پکار دي چې هغه دې په میلمنو باندې ګرځي. موږ زلمی مکمل مضبوط کېنو په هغه ځي کې موږي په شان دی چا به بلکل پاسېږي نه. نبي علیه السلام خپله ترکاري صحابه وویل چې یا رسول الله ته مه کوئ نه ماته یې پرېږده ترکاري زه اچوم. او یو بله مسله پکې واضحېږي چې کله زید رضی الله تعالی عنه هغه له طلاق ورکړو زینب رضی الله تعالی عنها ته هغې نه پس دشمني جوړه نه شوه. همدا زید د نبي علیه السلام پیغام نکاح ته ورغی. زمونږ استاد چې طلاق وشي څه جوړېږي دا چې طلاق وشي دا خو د الله خوښه یو مصلحت پکې راشي یو مسله راشي هغې نه پس بیا دشمنیان یا مکمل د یو خاندان د بل خاندان سره ډزي. دا مسلې د ټول د نبي علیه السلام د سیرت نه واقع. نبي علیه السلام کېناستو پتیلې ته وایي لس صحابه به کېنوئ 10 صحابه به راځي یو خانک کې به یې داسې ترکاري اچوله ټوټۍ به یم اچولې او ښه مزېدار انس صاحب ورسره و نبي علیه السلام به اچول. 300 صحابو روټۍ پوره شوه. الوا چې کوم ام سلیم رضی الله تعالی عنها چې کوم د نبي علیه السلام ترور وه هغه کوم الوا رالیږه دا به هم چې کوم د 10 کسانو ته ږدله هغه الوا هم خلکو وخوړله. انس رضی الله تعالی عنه فرمایي ما ته رسول الله مبارک فرمایلو وایي دا پتیله اوچته که ښځې هم راغلي 300 کسانو یو چیلې معجزې ته ګوره یو چیلې 300 کسان حالانکې دا 40 کسانو کې دا وخوړلو دې کې پاتې شو. انس صاحب وایي زما د الله په ذات باندې قسم وي دا پتیله چې ما ښځو ته وړله څنګه مې چې مخکې اوچته کړې وه د هغې نه درنه وه سپکه نه وه. 300 کسانو ته خوراک وکړه وایي زما د الله په ذات باندې قسم وي دا پتیله نور هم درنه شوې وه سپکه شوې نه وه. هغه ښځو هم روټۍ وخوړه ټولو روټۍ وخوړه هغه حلوا هم پاتې شو هر څه پاتې شو. د نبي علیه السلام ولیمه وشوه او نکاح تړلې شوې وه د حضرت زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها سره. دې دواړو زندگی تیروله. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وایي ما ته په ذات کې او په کمال کې زما د ټاکرې ښځه چې وه د رسول الله مبارک په بیبیانو کې په ذات کې او په کمال کې هغه یو زینب دومره بهترینه ښځه. زینب رضی الله تعالی عنها به فرمیل وایي ستاسو د ټولو بیبیانو فخر کې به ویل ستاسو د ټولو بیبیانو نکاح دا په فرش کې تړلی شوي او زما نکاح خوا الله دې په عرش کې تړلی زما دا د هغې کمال. یو بل ځای کې عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي د زینب رضی الله تعالی عنها باره کې ګوره دا بنې دي خپلو کې څه فرمایي
وای ما په دین کې بهتره ښځه نمبر 1 نمبر 2 په تقوا کې بهتره ښځه پرهیزګاره ښځه نمبر 3 په رښتیا ویلو کې بهتره ښځه نمبر 4 په صدقه ورکولو کې بهتره ښځه نمبر 5 الله پاک ته نزدېکت حاصلولو کې قربت کې عبادت کې د زینب رضی الله تعالی عنها نه بهتره ښځه مانده دا د چا قول دی د عائشه رضی الله تعالی عنها یو بل بنې د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها تیر جمعه مې ته د هغې باره کې خبره هغه فرمایي ام سلمہ رضی الله تعالی عنها فرمایي د چا باره کې د خپل د بنې باره کې د زینب رضی الله تعالی عنها وای ما د زینب نه صالحه ښځه او د زینب نه صائمه ښځه چې ډېر روژهداره ښځه ده او د زینب نه عابده ښځه ډېره عبادت ګزاره ښځه ما بله نه ده لیدلې دا د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها خبره ده دا ډېره پاکیزه ښځه وه ډېره عبادت ګزاره ښځه وه یو وارې وایي رسول الله مبارک د خپلو بیبیانو سره ناست ټولې بیبیانې ناستې وې رسول الله مبارک فرمایل په تاسو کې به اوله ښځه چې ما سره ملاقات کوي هغه به هغه ښځه چې لاس یې اوږد چې لاسونه د کمې ښځې اوږدي هغه به اول ملاقات زما سره کوي په جنت نو عایشه بیبي فرمایي چې موږ یو بل سره لاسونه نام کول چې دا کومه کیسه روانه ده نو وایي موږ یو بل سره لاسونه زموږ لاسونه د غټو زینب رضی الله تعالی عنها لاسونه ټولو نه ورکوټي خو رسول الله مبارک وینا خو دا وه چې کومه ښځه ډېرې صدقات ورکوي لاسونه اوږده معنه ده چې کومه ښځه صدقې ډېرې ورکوي هغه ښځه وما خو دوی خو وایي که لاسونه مراد نو دوی یو بل سره لاسونه ناب کول نو اوله ښځه چې مړه شوه د رسول الله مبارک نه پس هغه زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها وه نو دا په 20مه هجرۍ کې وفات شوه مخکې راځي وایي چې دا کله وفات شوه موږ ته پته ولګېده چې نبي علیه الصلاة والسلام اوږده لاسونه مراد دا و چې ډېر سخاوت والا او ډېر صدقو والا ښځه به پیله ماته راځي نو هغه زینب رضی الله تعالی عنها ټولو نه پیله چې کوم دی د نبي علیه السلام د زندګۍ نه پس دا وفات شي دا دومره بهترینه ښځه دا داسې ښځه وه عمر صاحب په زمانه کې به دله 10,000 روپۍ یا 12,000 روپۍ ماهانه راتله سالانه به راتله د کال به ورته دا پیسې راتله دا پیسې به ده واخېسته او په ټولو خلکو باندې به یې تقسیمو ځان ته به یې بلکل نه پرېښوسته یو وارې دا داسې ناستو پیسې راغله تقسیم یې که یو دعا یې وکړه چې یا الله را روان کال خو ما د عمر دې پیسو ته محتاجه نه کړي زه خو تنګ شوم په ورکولو باندې دا یې رالیږي او زه یې ورکوم بس د ما دې پیسو نه وساتې دې پیسو نه یا الله ما را روان کال پاتې نه کړي دا دعا یې وکړه دلته د یو غلام وینځه وه هغې چې دا کله واورېدلو هغې عمر رضی الله تعالی عنه ته سوال جواب ولېږلو چې مور بي بي داسې دعا کړې چې یا الله ما د عمر د دې پیسو نه خلاص عمر رضی الله تعالی عنه د وخت خلیفه راغلو د د زینب رضی الله تعالی عنها د کور مخې ته دروازې له داسې ډانه وواله او په ژړا شو چې ای مور بي بي ما خو دا واورېده چې تا دا دعا وکړه زما په پیسو کې څه چل دی ما کې څه چل دی زما پیسو کې څه چل دی تاسو خو زموږ مین دی تاسو خو د رسول الله مبارک بیبیانې او په نبي علیه الصلاة والسلام باندې ډېرې ګرانې بیبیانو کې ته یو پکې ته یې هغه ورته عجیبه جواب ورکړي و ستا په پیسو کې هم څه چل نشته تا کې هم څه چل نشته دا پیسو سره زما شوق نشته زه ویم چې دا پیسې ما ته راځي او زه خلکو ته ورکوم نو دینه چې ما ته بلکل رانشي نو عمر رضی الله تعالی عنه ورته 1,000 روپۍ نور هم د هغه وخت چې کوم دراهم و دینار و هغه ورته راویسته وایي ای مور بي بي هغه ستا د صدقې او دا ستا د ذات دا ته واخله زینب رضی الله تعالی عنها چې کله دا پیسې واخیستلې عمر صاحب لاړه زینب رضی الله تعالی عنها د خپل غلام ته ویلې ورشه وایي یو 3 یتیمانان پاتې شوي دي زما په هغه 12,000 روپو کې پاتې شوي هغه م راوله چې هغه له دا نورې پیسې هغه 1,000 روپۍ هغه خلکو کې صدقه کړل داسې عجیبه عبادت گزاره او صدقې والا ښځه زینب هغه زینب و چې ټوله شپه به الله ته ودرېدلو زینب هغه زینب و چې ټوله ورځ به یې روژه نیوله زینب هغه زینب و چې د نبي علیه الصلاة والسلام سره بې انتها محبت او د نبي علیه الصلاة والسلام د ترور لور هم دا زینب رضی الله تعالی عنها
شلمه هجری کې د عمر رضی الله تعالی عنه دور خلافتو چې دا په حق ورسیدا انا لله و انا الیه راجعون. عمر رضی الله تعالی عنه خپل جنازه وکړه امیر المؤمنین جنازه یې هغې وکړله تپوس یې وکړو چې مور بیبي ته به کم خلک ډېر نږدې راتله مور بیبي سره به هر ټایم کم خلک ناست جواب ورته وشو د حضرت عبدالله بن جحش چې کوم ورو د ده بچي به ورته راتله وایي ښه د ده بچي به چې کوم دی دا قبر ته کوځئ نو د عمر صاحب په زمانه کې زموږ وم مور او د نبي علیه صلات وسلام ومه بیبي حضرت زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها وفات شوې ده. الله دې د دوی د سیرت نه موږ ته د عملو کولو توفیق نصیب کړي او الله پاک دې زموږ په نیکو اعمالو کې د نبي علیه السلام د ټولو ازواجو حساب پکې وکړي. الله دې زموږ د طرفه او د دوی ټول انسانیت د طرفه د دوی نه راضي شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.